لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم زندگی مبارک دا سلسله تقریبا یو بیان اوسي لکه دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا پیدائش مبارک بیا تر بعثت پورې شي کله الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زندگی د دنیا کې نبوت ورکړي بیا دا وروسته اعلان د نبوت کې بیا جبر ظلم د قریش او کفار او مشرکان لخوا بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره چم مسلمانان د سفر او هجرت او بیا د مدینه المنوره د مدینه منورې د زندگی اختیارول نو دا ډېر بیان وي خو اسی د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی مبارکه په پیدایش کې په پرورش کې د ډېرو غمونو د ډېرو تکلیفونو و یو نتیجه کې الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم اتفاقا نو الله جل شانه کې د ډېر حکمتونو د معراج باندې تحفه ورکړه رسول الله علیه السلام سیدا تحفه یې چار مخور کول سوی نو دا واست باور نه کول شي د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې پیدا شو او بشری تولید او طبيعي تولید کې خپل والد مبارک دوی میاشتې مخکې وفات شو نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې سترګې خلاصولې والد صاحب یې نشته د مور مبارک یا تر څلور یا تر شپږو کالو سره ژوندی بیا وفات شو نو دا انسان ځواني ته رسېدلی دی لپلاره څخه ورپاته یوه مینځه یوه اوښه وه هغه مینځه ام ایمن نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حواله شو بیا نیکه مبارک عبدالمطلب څه د روزنې ذمواري پر غاړه واخیسته څه دوه کاله بعد هغه وفات شو د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په دې یوازې تیر او دلو کې یو چند زمانه مور ته یې ورکړی و بیا حضرت سویبیه د اکا مینځه وه سویبیه د ابولهب مینځه وه هغه ته یې ورکړو بیا حلیمه سعدیه ته یې ورکړو په پرورش کې ګوره له موره تر نیکه او تر اکا او تر چا مختصر د دې زندگی و ماویل تفصیلی تاسو او موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې زندگی ځان خبر خو تا کې چې کوم هدایات او ارشادات زموږ د دې امت لپاره زموږ لپاره زموږ د اهل عیال لپاره د تمام آفاق او جهان لپاره چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم راغلي دي د هغې شفقت کفارت لطافت دا به تمام ملتۍ په واضح شي چې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په دې مختصره زندگی کې څومره شفقت او مهرباني کړې ده د تمام انسانیت سره او په څنګه حالت کې زندگی کړې ده نو داسې غمونو بیا یو څه زمانه وروسته واده وشو د 25 کاله عمر کې د حضرت خدیجه الکبرا سره نو لږ زمانه پس دلته د الله رسول صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه راځي سیکل الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم واړي اسمانونو ته دا ډېره لویه خبره ده خدا هغه وخت سیکل په غار حرا کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم عبادت کې د چند شپو په هغه غار کې به خوراک ورسره واخیستی خوراک څښه عبادت به هلته کول قبول او تاسې په سفر زوی وپاته دا د مکې مکرمې د انساني آبادي چې لاندې پرته ده او د غار چې په جبل نور کې ده دا ډېره فاصله ده په مابین د الله رسول صلی الله علیه وسلم به هلته و بیا به کله هلته عبادت پوره کړي کور ته به راتلو
لیکن گئے به عبادت د زیاتو کې هغه کوم خوراک چې شخص یې حسب ضرورت ورسره اخیستی و جناب خدیجه الکبرا رضی الله عنها دا فکر وکړي چې دا خوراک به خلاصوي نو بیا به یې له کوره نور پسې ور واخیستی دا څومره انتهایي د ایثار او همدرد بیبي ده دا مثلا زموږ ستاسې ځوانان اوس هلته ورسې نشي کولی ویاره غاړې خلاف څه کوو دا ډېر لرې د ستړي کېږو نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې غار مبارک کې و چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وحی راغی اقرأ بسم ربک الذی خلق دا وحی چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي نو په دې وخت کې تقریبا دا میاشتې چې موږ ورته وایو دا د ربیع الاول نهم تاریخ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر یو ورځ بالا څلوېښت کاله او په عیسوي تاریخ باندې دا 12 فروری 610 کې عیسوي وه دا اوس 2021 شروع ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته په دغه وخت باندې د الله له جانبه د جناب جبرائیل امین علیه السلام راغی اقرأ ووایه بسم ربک الذی خلق د هغه ذات په نامه شروع وکړه چا چې د تمام کائناتو تخلیق کړی دی څوک چې خالق الله پاک دې موږ په دې پوه کړي چې موږ خپل خالق وپېژنو خالق به موږ څنګه وپېژنو چې موږ اوداسې په یو داسې عاجزه ژوند کې زندګي کړې ده چې زموږ زندګي له قرآن او حدیث سره د هغې تعلق نشته زموږ ستاسې د مجلسو د زندګي زیاته برخه نورو خلکو وړې ده موږ په دې خالق باندې خپل زړه او خپل فکر څنګه مطمئن اقرأ بسم ربک الذی خلق ستا د هغه رب په نامه شروع وکړه ستا د هغه پروردګار الذي خلق داسې مځکه موږ پکښې اوسو د دې په شان داسې 11 نور هغه ستوري وګورو چې زموږ وروستی مځکه و هغه ته په 14 واره کوچني ښکارېږي په 20 واره کوچني ښکارېږي په 100 واره کوچني ښکارېږي او دې لمر هم چې واقع دغسې شان په سوونو نور مخلوقات د الله وګوره او دا تمام سره یو ځای که چې دا مځکه ما او تا د اسمان له کومې کنارې تر کومه ځایه ښکارېږي زما ورونو دا تمام یو کور د الله د مخلوق تر دې واخوا ته په کربونو کورونه نور دی د الله پاک د دې مخلوقات نو چې هغه دا یو داسې پکښې ښکارېږي لکه زموږ په بدن کې یو خال د څومره قدرت خاوند د پروردګار څومره لوی نظام یې پیدا کړی ده چې څومره عمر اوږد دی د الله را کړی ده دومره په 100 واره راکړي ما ورته د هغه کتل نشو کولی الذي خلق هغه ذات په نامه شروع کړه څوک چې خالق او دا داسې خالق ده چې کله به دا تمام کائنات موږ اوس داسې په مځکه ځاړو دا تمام کائنات چې په کومه ورځ د اوو اسمانونو مرګ راځي په کومه ورځ باندې چې زما او ستا د دې مځکې مرګ راځي او د دریابونو غرونو تمامو جهانونو مرګ راځي چې د آخرت ورځ ورته وایي څوک به پاتې نه شي په هېڅ سلسله څوک پاتې کېدلی نه شي که ما او تا هم څومره مټې کړو پاتې کېدلی نه شو الله دې زموږ ستاسې حال له هغه حاله وساتي قیامت خو په کفارو راځي په مسلمان خو نه راځي د مسلمان قیامت دا مرګ داسې ورته راغی د دې بعد بیا عمل نشته خو هغه ګړی د قیامت چې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دغه شان لکه مړو ته چې نن شپه ورځ تېرو لمر به ولویږي ماښام به شي او خلق به د معمول مطابق سهار به شي څوک به روان یې دوکانداري کې دوکان خلاصولو ته بلکل خلاص به یې کړي او څوک د کپړې دوکاندار د هغه به کپړه راواخلي ګراک ته به یې ګرځوي د مځکې آبادونکي به په مځکه لګیا یي چې د هغو سره روان فصل وکړي تخم به یې په لاس کې او مور به بچي ته شیدې ورکوي یا به یو خوراک ور تیاروي په دې حالاتو کې نو چې کله دغه حالات د انسانانو د خپل معمول مطابق شروع وي څوک په دې څه خبر دي چې څه روان دي د الله له جانبه د خالق له جانبه څخه د لوی څاښت په وخت کې
یو ناببره داسې آواز شروع شي چې په هغه وخت آوازونه بیا به هر ژوندي شي ته دومره کرکه وراچوي، دومره دردناک آواز سوکه سوکه زیاتېږي چې د انسانانو دماغونه کار پرېږدي. هسې ما او تا په جات جې وکړه مشني ته وایي دا به منډې له ځانه هلته وغورځوي، وایي دا خو دې مړ شي خو چې زه خلاص یم. ولې د دې ټول جهان مرګ را روان ده، غرونه الوځي. ستاسو ما څه خیال ده؟ تصور وکړه دا به څنګه الوځوي؟ الله پاک وایي هغه داسې ورځ ده چې خلکو ته دا ته مس ښکارېږي، خو مس به نه وي، د الله عذاب به ډېر سخت دی. اوس د دومره لوی قدرت خاوند ذات دې ته خالق وایي چې دا تمام ځمکه او اسمانونه داسې ورته ښکارېږي لکه ما او تا ته چې د ځمکې په مخ یو کوچنی میږی ښکارېږي. موږ څومره مقادر یو چې سخت به وګورو نو دا ته ورسوو. نو د الله جل شانه دومره لوی ذات د عظیم شانه ذات ځکه خو زموږ د عباداتو شروع له الله اکبر نه کېږي. الله تر هر څه لوی دی. نو الله پاک چې خپل پیغمبر ته وحی کوي اقرأ باسم ربک الذي خلق، د هغه ذات په نامه شروع وکړه چې ستا پروردګار ده او د جهان خالق. الله پاک دې زموږ ستاسې عافیت موږ ته نصیب کړي. موږ تاسې خو اوس د دنیا قوتونه، قدرتونه، خانداني قوتونه، نسبونه، بادشاهي او ریاستونه یو په بل باندې د قدرت په زور باندې خلق تسلیموو. ستاسې خو به یاد دي په یو کم اویا کې چې د امریکایانو لخوا دا اعلان وایي خلک سپوږمۍ ته ختلي، بیا یې تصویران هم دنیا ته ورکړو د دې لپاره چې امریکا خلک ومني چې دا ډېر لوی قدرت دی. سپوږمۍ ته چې څومره قدرت الله درکړی دی دومره 50 نور پیدا کې نشي ورتلی. دا هسې و خلقو ته د خدایي قدرت ورښکاره کول دي چې زه دومره رسېدلی یم. بیا الله پاک په دې کې د یو هم شرمولی چې هغه تصویران یې اخیستي وو په هغه طریقه یې نه وو اخیستې. د دې دا خیال چې علما په دې نه پوهېږي. نو دا څه دي؟ دا په دنیا کې چې یو په بل خپل قدرتونه خلقو ته ښکاره کوي. میډیاګانې دا خپل میډیا چې ورته وایي د دې لپاره چې خلق یو قدرت وپېژني او قدرت ته قایل شي بیا د هغه بندګي او عبادت شروع کړي. لیکن مسلمان به د یو خدای عبادت کوي. د الله په شان قدرت چا سره نشته او څوک چې د تمام جهان مالک د هغه یو الله او له هغه ذات سره شریک هم نشته. چونکې انسان فطري طور طبعي طور د لوی قدرت منونکی دی. نو دنیا کې ځکه حکومتونه کوشش د لویو لویو کارو کوي چې خلک قایل کړي چې زه هم د ډېر قدرت والا یم. هغه صرف شو شی څه قدرت دی، حقیقت نه لري. که حقیقت وي نو موږ دې تسلیم کړي په دې خبره، موږ دې قایل کړي په دې خبره. زموږ دې سر راخلاص عوام خلک خو خود په دې دوکه کېږي. 15 کاله اوس اعلان په کتابو کې تصویران موجود دي چې دوی سپوږمۍ ته ختلي. نو د الله پاک ذات مقدس دا خالق د کائنات د هغه څه کوم قدرت چې په کومه کړی دا نظام تړلی دی یو پر بله پورې څومره خالق دی. نو پل په پل باندې د دې کتل ما درته ویل زما او ستا د عمر کار دی. صرف په هغه ذات ایمان راوړل ضروري دی چې الله پاکه ته خالق د کائنات دی، پروردګاره ته مالک یې د تربیت والا ذات. اقرأ باسم ربك الذي خلق اول وحي نازل شو على رسول صلى الله عليه وسلم. الذي خلق الانسان من علق. الله پاک وی انسان موږ له چا پیدا کړی. اوس په مخلوقاتو کې بیا اشرف او اکرم مخلوق انسان دی. ځکه خو پیغمبران دي ته راځي سوال جواب حقدار دی. الذي خلق الانسان من علق. خالق خو الله د کائنات خو انسان بیا له دې بسته وینې زه پیدا کړی دی چې وینه نه ایښی شي بسته شي وتړلی شي. الذي خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. ووایه د الله رسوله ستا پروردګار ډېر سخي ذات. وربك الاكرم الذي علم الانسان
بالقلم. الله غزات ته انسان ته د قلم په واسطه علم ورکړي. انسان ته الله پاک علم ورکړي. علم الانسان ما لم يعلم. انسان ته الله علم ورکړي. هغه علم چې تر دې وخته د جاهل ولا انسان په څه خبره، لیکن کله چې الله پاک علم ورکړي شو دا چې ما او تاسو فلسطین سبا قرآن ده. تر دې قرآن عظیم الشان چې په قرآن عظیم الشان کې د کلام د الله کلام، تر دې مخته یو بل کلام انجیل، تر هغه مخته یو بل کلام زبور، تر هغه مخته یو بل کلام تورات، تر هغه مخته څه کلامونه د صحیح په شکل خدا ټول په دې قرآن عظیم الشان کې موجود دي چې زموږ استاد قرآن عظیم الشان وایي. ځکه کامل او مکمل کتاب د الله کا کلام قرآن عظیم الشان. یو څوک چاته خبرې کوي له وخت سره بیا چې هغه وخت او حالات بدلیږي او بله خبره کوي. یو کور یو کار یو څه جوړو، هر څه چې کله هغه کار پای ته ورسېږي، د هغه تمامه نقشه پای ته رسېږي، نو خبرې پای ته ورسېږي. نو د الله جل شانه کلام دا په قرآن عظیم الشان پای ته رسېدلی دی. کامل او مکمل کلام الهي قرآن عظیم الشان. له دې وجې د الله کلام ناسخ ده. دا تمخت څه خبرو په نامه چې کتابونه دي، الله پاک وایي د هغو دپاره دا ناسخ ده، دا منسوخ دی. کومې خبرې چې پوره دي هغه د کلام کې موجودې دي. نو دې وجې زه دا وخت صحیح کتاب هم پخوانی نه پیدا کېږي. نو د الله پاک کلام راغی. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیاتونه وواته په دغه ورځ باندې نازل شو د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم. بیا 3 کاله پورې وحی بند و. د هغې څخه بعد بیا د وحی سلسله شروع شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومې وحی د الله پاک له جانبه کوم علم راتلو، نو که دا 3 کلونه ورسره حساب کړو چې له اولې ورځې شروع شوې ده په دې 12 فروری 610 عیسوي باندې، نو بیا 23 کلونه کېږي. او که دا 3 کاله وقفه ترې وباسو، نو بیا پوره 20 کاله کې قرآن عظیم الشان مکمل شو. بهرحال د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دغه اوله وحی د نبوت بعد اوس د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په خپل امت او خلقو کې د نبوت خبره کوي چې کور ته راځي، نو اول تصدیق یې بیبي خدیجه الکبرا کوي. ګورئ په زنانو کې تر هر چا له مخې اسلام راوړونکې بیبي حضرت خدیجه الکبرا، او په کور کې جناب حضرت علي کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی هم ده، او بیا یې زوم هم شو. دا هم درته راغلی و. دا بیا په هلکانو کې هلک و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او وحی خبره وشوه، کور کې د الله رسول وکړه. امام ته داسې جبرائیل علیه السلام راغی، د الله پیغام یې راوړ. نو حضرت علي کرم الله وجهه تصدیق وکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت. نو کوچنیانو کې اول مؤمن و مسلمان حضرت علي کرم جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وکاله مسلم د عمر. ولوی انسانانو کې تصدیق د نبوت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تر هر څه لمخه جناب ابوبکر صدیق صاحب کړی. ګورئ ابوبکر صدیق صاحب دا د ابو قحافه عثمان زامنو عتیق معتق معطیق 3 زامن. نو د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم تصدیق په لوی انسانانو کې تر هر چا لمخه جناب ابوبکر صدیق کړی. هغه وخت کې د نوم عبدالله و. د پلارګنې لخوا مشهور په عتیق و، نوم یې عبدالله و. عبدالله ابن ابي قحافه عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن سعد ابن كعب ابن لؤي ابن مرة. دا الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم په شجره نسب دا ډول غږیږي. خو حضرت ابوبکر صدیق ته ابوبکر صدیق ولې وایي؟ تر هر څه له مخه بلال
شک و شبهه د الله د رسول تصدیق د رسالت یې وکړي صدیق هغه ابوبکر صدیق صاحب شان اوس زموږ استاسې د دې واقعې بعد چې واقعې معراج راځي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان بیانېږي په دې واقعې کې حدیث پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ مخ ته پروت ده چې د معراج واقعه څنګه وشوه اسرات څنګه وشوه جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې ملګرتیا څنګه وکړه نو څه ویلې وخت انتهایی مختصر ده واقعه به چونکې په رجب کې پیښه شوې ده د معراج او رجب میاشت په دغه میاشت دا اوس تکمیدونکې ده په دې پسې رجب میاشت بیا شعبان ده او بیا رمضان نو دا روانه میاشت کې به د معراج واقعه په تفصیل سره واورو انشاءالله نن صرف دا ویلی شو چې د الله پاک د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت ملګری جناب ابوبکر صدیق رضی الله چونکه حالت دغه میاشت کې اوس جاری د جماعت الثانی یا جماعت الاخرى سے ورته وایي دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ میاشت ده نو د هغه ذکر به هم وشي د هغه منقب به لږ واورو نو د هغې یاداشت به هم وشي ازمون الاسلوب و طریقه به هم پرسي جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا نو څوک ده چې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خطبه ورکوي بیان او تقریر کوي جناب حضرت ابو سعید روایت کوي جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر فخطب دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په منبر نبوي باندې کښېناست او خطبه بیانوي لکه موږ ته تقریر او بیان په دې بیان کې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد خيره الله بين ان يعطي زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ویو سړی د الله پاک اختیار ورکړی دی چې د دنیا تمام نعمتونه درکوم ستا اختیار تا به یې درکوم څومره د دنیا نعمتونه چې دي د دنیا تمام چې دا زه اوس د مځکې نسونه هم پوښ کښلي دي چې هغه کولي ورته وایي کرم ورته وایي څه ورته وایي په یو لیز باندې دا یو جګړې دي صحیح ده نعمتونه دي لیکن نه دومره چې له هغو زه بدۍ کړی شي دي د دنیا خدا د مونږ او تاسې د الله پاک هدایت راته وکړي چې په کې پر مخ څه حال د دې دنیا تمام نعمتونه الله پاک هغه بنده ته وایي ستا اختیار د تمام نعمتونه د دنیا او دولتونه غواړې او که څه شي له ما سره دې هغه غواړې الله پاک هغه بنده ورته وایي بس زه هغه غواړم چې له تا سره فبکا ابوبکر جناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې بیان کې وزړل وبکا او ډېر وزړل ورسته له هغه څخه فرمایي جناب ابوبکر صدیق صاحب وایي دغه څوک چې اختیار یې ورکړی دی د هغه الفاظ فداکا بآبائنا و امهاتنا زموږ پلرونه او مندې دې پر تا قربان سي رسول الله علیه السلام ته وایي زموږ پلرونه او مندې دې پر تا قربان سي رسول الله وایي هغه سړی چې الله اختیار ورکړی دی چې د ټولې دنیا نعمتونه غواړي او که هغه څه غواړي چې له ما سره دې هغه ته ابوبکر صدیق صاحب صحابه وایي چې دا ابوبکر صدیق صاحب علمنا به چې هغه موږ ته دا وشو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اشاره دې خبرې ته وکړه خپل ځان خو نه یاداو چې څوک دی څوکه له دنیا د رحلت او هجرت امت په دې پوه کې چې صحابه کرام څومره والهانه محبت ورسره و چې بس الله پاک ما ته د دنیا د ټولو نعمتونو خوښه راکړې او د آخرت یې خوښي راکړې ما هغه خوښه کړې ده جناب ابوبکر صدیق صاحب ډېر وزړل ګوره دا هغه فطانت د هغه لطافت د تقریر په دوران کې ورته وایي چې زموږ مور او پلار دې پر تا قرباني یا رسول الله زموږ مور او پلارونه دې پر تا قرباني یا رسول الله
هغه سره چې الله اختیار د دنیا د نعمتونو د آخرت ورکړي دا کوي. دا الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم نے وستو فرمایا قال ان امن الناس علی بمالی وصحبته ابو بکر ولو كنت لاتخذت خليلا لاتخذت ابا بکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی شګورې په تمام انسانانو کې زیات سخا او مهرباني او کرم سے په ما باندې په مال او په ځان کړی د جناب ابوبکر صدیق صاحب. په تمام انسانانو کې د تمام انسانانو څخه بهترین سخی په مال او په ځان سره جناب ابوبکر صدیق صاحب. رسول الله صلی الله علیه وسلم کچېری ما یو دوست ځان د بار نیولای نو حضرت ابوبکر صدیق ما دوست، ولكن أخوة الإسلام ذاك الإسلام اسمه هو دا خبر خلت يا خليل ستوي يو محبت يو خلت. ګورې دا الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم دا خپل محبت لجناب خدیجه الکبرى سره بیان کړی، لعائشه رضی الله عنها سره بیان کړی، دا غیله بابا محترم سره چې ابوبکر صدیق سره، لفاطمه الزهرا او دا شان دا غي زارون حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما، حضرت اسامه او دا غبلار رضی الله عنهما. لدې سره شدت محبت د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي، لیکن خلت او خلیل له یو چا سره نه بیان کړي سوای ابوبکر صدیق. په دې معلومیږي چې خلت تر محبت زیات شي، ځکه خلت دا یو استفاده وایي الصواب سره استفاض نو استاد چې اوس دا تعلیمونه دي د نن سره تعلیمونه انګلیسي وایي په اردو پیږي چې اردو شروع کی بیا په عربي نه پیږي. استفاض الصواب سره استفانه استفاض لکه مصطفی سره لکه بشي جوړه غوړه کېدل مختار کېدل. الخله الاستفاء څوک چې څوک د چا د ځان لپاره خوش کړي او په هغې کې بل څوک نه شریک کوي دې ته وایي خلت. او یو خلة الانقطاع راځي لکه اوس موږ د خپل حاجت بغیر له الله د چا څخه نه وغواړو، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا شان حاصلو، ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته دا شان حاصلو چې الخلع المنقطع له الله پرته له تمام مخلوق زکات و پرېو صرف له یو الله سره تعلق نو دې ته وایي خلت. څنګه ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته خلیل الله وایي. الخله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق صاحب لپاره بیان کړی دا الخله. ورسته څه فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي کما خلیل نیولې ابوبکر صدیق زما خله، ولكن الاخوه في الاسلام، ولكن اخوه الاسلام صرف په اسلام کې ورته کافي ده لازم امر. او ورسته اعلان وکړي وایي ګورې دا مسجد نبوي چې ده دې ته دا کښنې کښنې لارې چې راغلي ورونه دروازې ولا تبقين خوخه في المسجد الا خوخه ابوبکر. د مسجد تمام دروازې بندې کې یو هم پرېږدي د مسجد نبوي ته یو د ابوبکر صدیق دروازه پرېږدي. دا هم د هغه خصوصي شان ده په تمام انسان. د جناب ابوبکر صدیق صاحب دروازه د مسجد د خانه ده او خیال به تاسې نور تاسې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک کتاب قرآن عظیم شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غار په هجرت کې سی واقعا په در تراسي سی غار سور کې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم سره مرګري شو جناب ابوبکر صدیق صاحب. او بستر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وفات شو هجرت کې حضرت جناب ابوبکر صدیق صاحب او رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتل په داسې حال کې چې شاوخوا کفار هم ناست دي په دغو کفارو کې راووتل او هغه راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت ته. بیا راځي غار سور ته، په دې غار سور کې 3 شپې 3 ورځې تېرې خدمت دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی حضرت عبدالرحمن کوي چې په خپل ټیم کې دغه ورته راوړي او یا یو امین ځسې راوړي. بیا وروسته د دې چې کله هجرت وشو مدینه المنوره سو بیا جهادونه سو بیا د الله پاک اسلام د ځکه په مخ پرات سو بیا خیبر فتح شو بیا فتح مکه وشوه
ګوره څومره حالات د اسلام راغلي، لیکن تمام صحابه کرامو چې څومره قربانۍ ورکړې وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې به ډېر سفارش وکړو. سید ابوبکر صدیق ته ووایه چې د هغه یو شپې عبادت اجر دې موږ ته راکړي چې 3 شپې کړي دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره په دې ښار کې، دغه یو شپې د عبادت دې زموږ د ټولې زندګۍ عبادت ورکړو. ابوبکر صدیق صاحب وایي نور هغه سودا بوکو دا سودا الله پاک دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي. موږ تاسو خو چې دلته الله دې موږ ته هدایت وکړي چې موږ ورکاته موږ کوو څه تسبیح وایو بیا د باندې وو زموږ پیدا تمام خلک په کافرانو کې ښه سړی وغځي. اسلام کې چې چا څه کړي دي هلته به په خپل ځان وزاړو چې موږ څه کړي دي د الله سره زموږ بندګي څه ده. موږ تاسو خو کله قالینو دورې شو لمونځ هم نه کوو، که اوبه بیا پرې نه وي اودس هم نه کوو، غسل هم نه کوو. ولې نو وایي خدای پاک تیمم نه ده پیدا کړی، تیمم بیا زموږ زده هم نه وي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې غار سور کې 3 ورځې 3 شپې تېرې کړې. سبحان الله سبحان الله. الله جل شانه په خپل کتاب مقدس کې فرمایي، الله پاک فرمایي سیدر 2 کسان سیدریم الله هو، هغه 2 کسان سیدریم الله هو. لا تحزن ان الله معنا. نو صحابه به دې نه پوهېدل چې دا څومره اجر لري چې الله جل شانه د خپل نصرت معیت ذکر د دې 2 انسانانو سره کړی ده، که د دې یوې شپې اجر موږ ته حاصل شي زموږ بیړه پاک شو. لیکن دا معیت دا صداقت هر چا ته نه نصیب کېږي. خو یاد وساتئ چې محبت دا انسان ته اطاعت پیدا کوي. بندګي کله چې له الله سره محبت ډېر شي، کله چې له الله رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت ډېر شي. لکه ګورئ د انبیاو محبت له الله سره څومره ډېر و، چونکې هغه انبیا د الله پاک او د هغو پسې ابتدا کوونکي صحابه او ما او تایب. نو بیا به موږ او تاسې له دې صحابهو سره محبت زیات. نو د دې په محبت سره به الله پاک موږ ته د خپلې بندګي لار وساکي. اطاعت به راته اسان شي، بندګي به راته اسانه شي. بیا به داسې سستي نه کوو چې که 15 منټه پاتې مور پلار او مشر به موږ راوکړو چې راځئ یاره د لمانځه وخت ده او دا څه وخت دی، وایي ته ودرېږه ډېر وخت ته ودرېږه. نو دا محبت نه شو. په خپل ګریبان کې سړی په خپله کوي، په یو کار لګیا وي څوک ورته وایي راځئ یاره عبادت وخت خو یاره ته لږ ودرېږه. نو ته لږ ودرېږه خو ستا زړه به په خپله ویل چې دا په کار و. بیا نو چې کله هغه وخت لمونځ او وخت سره یو ځای شي بیا موږ اوداسه ته ورسو، بیا نو داسې اودس وکړو او یو الله شکر شي. هغه کې نه بسم الله ویل سوي، نه دعا ویل سوي، نه مسواک ویل سوي، نه په یو 3 دیوانه اندام پرېمنځل سوي، نه خوله پاکه سوي، نه پزه پاکه سوي. بس راسه ځای په ځای وچو ځای بند الله پاک ته سر پټ وکړو. نو دا د څه وجې؟ دا د نه محبت د وجې. موږ سره محبت نشته. که محبت پیدا شي بیا انسان سره د هغه شي قدر پیدا کېږي. او قدر چې پیدا شو لکه تا په خپله خیال کړی هر انسان چې د الله په حضور کې د الله پاک د دې عبادت توفیق ورکړي او داسې کړي او بیا راسي د الله په حضور کې په لمانځه وکړي. سبحان الله. ګورئ دا ولاړې د لمانځه دا رکوع دا سجده دا په ژوند کې کېږي، له مرګه پس نه کېږي. دا په روغ بدن او بشر کېږي، دا بیا په بیماري کې نه کېږي. دا په فارغ وخت کې کېږي، په مشغول وخت کې بیا نه کېږي. دا په آزاد وخت کې کېږي، بیا چې ته د بل چا تر لاسه بیا نه کېږي. نو که چیرې د الله پاک په حضور کې سړی دا سجده ډېر په ارامو تکیه وکړي او مخې ته قبر کښېږدي چې زما د زندګي پای هغه قبر ده چې زه ورته ګورې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي په جمعه کې کم سنتونه دي هغو کې زموږ ستاسې د غسل کولو خبره په یاد کړي، جامه بدلول او عطر لګول، بس سورة الکهف وظیفه کول، د یو بیمار پوښتنه کول، صلات التسبیح کول، لیکن زیارت القبور کول، قبرونو ته تلل دا هم د جمعې سنتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړل او دې شهیدانو ته حج.
دام سنت تجربه ولی اذا الله بندگانو کله په انسان کې دولت غرور راولي، کله تعلیم په سړي کې غرور راولي، کله صحت په سړي کې غرور راولي، کله غرور علاج قبرستان داسې لږ مخ ورواړی ورسې او دا خیال وکړي چې تر ما بهترین خلک دلته تر خاورو لاندې پراته دي، نو بلکل زما بدن هم د دې څه لایق نه ده چې زه د باغ باندې پزې اسمان ته وکړم، زما هم دا ځای نو قبرستان ته یې ورتللی دا د کبر علاج ده. مخته د الله رسول صلی الله علیه وسلم خلق له قبرونو بند کړي وو په اول د اسلام، بیا وروسته زنانه بند کړي وو ځکه چې زنانه خو بیا بې حیایي کوي چې په زړه نرم وي چې ورسي بیا ژړا او فریاد او قصې ځینې شروع شي بې سترې وشي، بیا وروسته الله پاک اجازت رسول صلی الله علیه وسلم وکړي چې ځئ چې زیارتونه کوئ په دې کې ستی د زړونو علاج به وکړي. لیکن زنانو دپاره دا خبره ده چې په پرده باندې نو زیارتونو ته تلل دا هم زموږ ستی د زندګي برخه ده، خو کله موږ له زیارتونو نه موږ آزاد شو نو مړي موږ دومره له ځانه لرې پټوو چې هلته تلل هم ورته اسان نه وي، ولې چې دا قبر بیا بار بار موږ نه وینو نو موږ به هرې خبرې ته خلاص شو. د الله بنده وفا د صحابو د قبرونو داسې وګورې هلته کوم ځای به سړی مړ شو بس دا ته یې پټاو او ډېرو خلکو بیا د خپل کورونو سره په خپل مکان کې پټاو، نو د قبر او د کور فرق څه ده د الله موږ داسې کې که هر څومره محترم سړی و هغه یو ساعت دی چېرې یو ځای پټ کړو بیا خلک څوک څه کوي او څوک په قبرستان دومره عزت یې هم نه نو دا دې وجې زه چې موږ خپل مرګ ځان دپاره به کېدی شي تسلیم کړی وي په عقیده کې خو په فکر کې نشته راسره چې زما هم دا نو الله دې زموږ هغه کورونه ښایسته کړي او د هغو کورونو په فکر دې الله پاک دلته د صحیح رکوع د سجدې کولو توفیق رانصیب کړي چې یو 15 منټه زموږ په زندګي کې خلاصېدو هغه موبایل او ټي وي راځوړو او خلکو به د قرآن مجید تلاوت د آخرت ذخیره به موږ سره به څه یې چې وفات شو د الله په حضور ته به څه یوسو د الله پاک حضور ته به د خدای د قرآن تلاوتونه یوسو چې ما په میاشت کې قرآن مجید 2 واره خلاصاوه 2 واره په کال کې 2 واره خلاص کړی وه مبارک یې صحابو په هفته کې یو قرآن مجید عام عمل و یعنې 2 ورځې 4 ورځې والا ډېر صحابه په قرآن کې که وګورې منزلونه لیکلي دي منزل اول منزل دوم دا منزل وظیفې دي په یوه ورځ به دومره وظیفه تلاوت نو اووه ورځې کې د قرآن اووه منزله موږ به څو تلاوتونه یوسو ځان څخه څومره استغفارونه به یوسو څومره سجدې به یوسو څومره روزې به یوسو او څومره ښه ښه خبرې به یوسو څومره صلاح او ښه نیتونه به یوسو دا اسانه حساب د انسان ځان سره نو ډېر پوره ویو بس د الله د رسول محبت غواړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابو محبت غواړو څنګه شان چې د هغو په زړونو کې د الله د رسول محبت راغلی وه هغه لار ورته اسانه وه الله دې زموږ په زړونو کې هغه محبت راولي چې د دې لار موږ ته اسانه شي تاکې چې موږ او اصلي خالق هغه زموږ ستاسې مالک پروردګار عالم موږ تاسې په سرخرویي کې ملاقات سره وکړو الله پاک هم دې د آخرت دروازې له شرمندګي وساتي ومعلم